یاره چې زما نوم فرمان دی او زما ورور مراد علي او چې د دوی څلور زامن دي او دوه لوڼې دي. اخیری رابطې سره کله شي او دغه ځای کې څه کول؟ بس یاره چې دوی دغه نه یو ورځ مخکې ډیوټۍ له تلي او بیا لکه رابطه نه وشوې چې کور ته به رنګ کوو او چې موږ ته پته ولګېده ماسخوتن کې نو بیا موږ لاړو چې هغوی په شهادت باندې موږ ډېر خوشحال او الله تعالی دې ټولو له دغه شان شهادت ورکړي. بچي یې زلمي دي څه نوکری څه؟ یاره چې لا پله خلکو نشته دی نوکریان یې نشته دی او دوه بچي ودونه کړي دي او نوکریان نشته. السلام علیکم علي خان شیرپاس موږ تاسو ډېره مننه کوو چې په دې مشکل وخت او دې غم په وخت کې تاسو موږ سره شراکت وکړو. زما نوم شیر علم دی، زه دې سیمې سره تعلق ساتم او دا مراد زمونږ وښی دی. زه باندې زمونږ یو بچی واده ده. د دې مراد په دې علاقه باندې په ضلع چارسده کې بلکې په پولیس باندې چې کوم احسانات دي موږ بدو چې په دې پولیسي کوم احسانات دي کوم خدمت دی د علاقې دپاره کړی دی نو هغه د چا نه څه پټ او ډکې چوپې نه یې ولې چې هغه دلته کې په چارسده کې ډېر وخت تېر کړی د هغې نه بعد کله چې د پروموشن وشو نو ایز سب انسپکټر دی پېښور ته رالو او پېښور کې مختلف ځایونو کې د نوکري کړې ده. په موجوده وخت کې دی په انویسټیګیشن وینګ کې موجود او په بالا ماڼۍ کې د تعیناتي و چې په دې ورځ باندې راغلی و جی آی ټي میټینګ دپاره پولیس لاین ته. د مونځ وخت چې کله شو نو دې مانځله رالو او د دغه ټیم باندې زه د دوی نه روان شوم. زه لاړم هیډ کوارټر ته هلته لاړم مانځله دوی دلته پاتې شو. خو چې زه هیډ کوارټر ته رسېدم نو ما ته اطلاع وشوله چې دلته کې داسې ناوله پیښه وشوله چونکې موږ د ماښامه پورې خپل تګ و دو تلاش وکړو خو موږ کور ته اطلاع نه کوله چې یاره پته ونه لګېږي کور کې چې یاره موږ د هر څه وګورو حالات سنبال کړو. د هغې نه بعد چې کله ما ته پته ولګېدله نو بیا ما د ورور سره او د کور سره رابطه وکړله چې یاره دغه رنګ مسله شوې ده. مراد خان د شهادت دا مرتبې ته رسېدلی دی او الحمدلله موږ په دې باندې فخر کوو. زه خپله باندې په دې پولیس کې یم سب انسپکټر یم. زما نور د تره زامن دي زموږ د دې فیملي پکې ډېر ممبران دي او موږ ټول هم داسې غواړو چې داسې شهادت دی خدای موږ ته هر چاته نصیب کړي او دا خو به لا یو مراد خاني چې د ده په شان دی موږ په ډېر مراد خان دی قربان کړو خپل ځان خپل بچي د دې ملک د خاورې لپاره موږ هر وخت حاضر یو او هر وخت به موږ ځان قربانو او صرف د حکومت نه به دغه یو غوښته کوو چې داسې قسم ناولې پیښو دپاره آینده دپاره څه داسې لایعمل اختیار شي او د دې خلکو خلاف یو داسې کوټل اقدامات وشي چې د دې مخنیوی وشي. شیر علم صاحب یو خو دا خلک زموږ کور ته راننوتل په کور کې هله ګزار راکړه لکه بدون چیک پوسټو نه باوجود چې کوم دی دغه ځای ته راځي څه نظر ساتئ او ورسره چې کوم دی نو پولیس ته خو ښایي ترټ سو بیا دا ملبه چې کومه پرته ده ټوله ناوخته پورې تاسو ته خپل لاش میلاویږي. دې کې چې کومه سرکاري اهلکارو هغه ریسکي والا د اسپتال عملي د مختلف قسم کم ډپارټمنټ دی هغوی چې کوم خدمات ادا کړي دي هغوی خپل ریسکیو ټیم چې کوم خدمات کړي دي نو هغه موږ نشو ویلی ولې چې بېګا په 12 بجې موږ کله د پولیس لاین خپل شهید راوچتاو نو په هغه ټیم کې لکه دا خلک لګیو او دوی مغه خپل افټ استعمالول او هغه ملبه کې زموږ شهدا یې رایستل نو موږ انتهایی د دې ټولو محکمو مشکور یو خاص کر د ریسکیو والا چې ریسکیو خپل ځان باندې هېڅ پروا نه ده کړې د هغوی ریسکیو والا ایکسیویټر یې د هغوی اهلکار د هغوی امبولینس یې هغوی هر قسمه ممکنه خدمت د دې قوم دپاره او د دې شهدا دپاره خپل ورکړی دی. موږ د دې ټولو مننه کوو. پښتنو وینه بیږي چې کله د ملک حالات خراب شي نو لومړی قرباني به کې څوک ورکوي او زموږ پښتانه ورکوي. د دې قربانۍ دپاره صرف زمونږ دا پښتانه څاروي جوړ شوي دي چې دوی به دا وینه ورکوي بل څوک نشته. آیا دا کم حالات جوړ دی هر پیړ ته وګوره په نقصان طرف ته روان دی مړي جوبلې یو داسې یو حساس سیکیورټي ځای چې کوم ځای کې خلک هلته ډېر په آرام سره زندگی تېروي لکه سیکیورټي ایریا ده هلته دا حالات دی یو غریب عوام بس حالات دي څوک کوي دا؟ آیا زموږ حکمرانان اوده دي په کم تاخ کې ناست دي په سوچ کې؟ دا ډېر غلط کار دی. زموږ د ملک څه چې کوم کېږي زموږ د نړۍ څه چې کېږي او خاص کار پښتون څه چې کوم کېږي دا ډېر غلط کار دی او زموږ حکمرانان په تقسیم باندې دي په خپلو تقسیمو کې لګیا دي عوام شته نه خو دا زموږ د عوامو غلطي ده چې موږ داسې حکمرانان مخکې کړي چې هغوی خپل ځان موړ نه کړو نو زموږ ورسه خیال وساتي. نو موږ له پکار دي چې خپل سوچ او د خپل ازادۍ دپاره په خپله رامخکې شو تر هغې پورې موږ نه شو ازادۍ تر څو چې موږ خپله
سوچ بدل کړی نه او تر څو به موږ د دې خلکو پسې وروسته ځو او دغه شان به غرق او تباه ګرځو لکه نن چې زما د خاورې زما یو دوه ملګري د هغه یو ورور چې ابتهار دی بل ملګری دی ورور دی ابن امین دی خو د بل یو زوین دی شکیل نوم یې ما سره سکاوټ ټریننګ کې شهید شوی هغه هم سکاوټ مطلب د خلکو د خیر ښېګړې کار دپاره دا 2 شهیدان ورکړه دی پلار او ورسره ابن امین دا ولې دا داسې ورکولی کېږي د دې به څه تپوس نه څوک کوي دا 15 کاله کې څوک لګیا دي دا کوي